زان مروان جهان مروان شو لخکر روان شو کور مروان شو در مروان شو گودر روان شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سره د تاسو د اخلاص خادم الیاس سره ملګرو راغلیو بونیر سواړای نه بره مهر دره دیوانه بابا سره خواته مهر دره کلی دی نورانی ګل ور بچیانو روان یو کم چې سموده وړاندې د غرنه ډکې راکوزول را پریوتو ژوند هغه بازي بیللي هغه چې کمی څلور لوریانې پرېښودې دي یو دوه دریو کالو بچنګې پرېښودې دي تقریبا 20-25 منټ مزل خو دې خوړګۍ کې وکړو مخکې لا زموږ سفر پاتې دی هغې کور له ورځو هغه بچیانو له هم ورځو د هغوی د ژوند هغه داستان تاسو ته یک دو پروګرام د یتیم اواز کې زموږ سره اوسئ څنګه لا سفر جاري دی استاد څومره لار پاتې ده مخکې تقریبا دومره به نور وي لکه 20 منټه مو او 20 په پاتې د ظلم خوند به در معلوم شي ظالم خو کو دا ستا بچي چرته پلاس د زورور ولګي سبا په ما باندې ملګرو د څلوېښت منټه پیاده مزل نه بعد راورسېدو هغه کور ته هغه دروازه باندې ولاړ یم د بله غره نه یې پلار وایي ډکې راکوزوله غورځېدلی و خو دا د هغه کور تمبه ده 40 منټه بعد د سفر نه مونږ راورسېدو هغه کور نه 40 منټ مزل ویم که دوی د څوک سرکاري منظوري هم وکړي د راشن چې د راشن نه ځای دی د ځینې ښکته پرې وړی ځان له کور ته ښکته ده فی سبیل الله وړی نو دې ځای ته راشن راخېجول هم ډېر ګران دی ځکه چې په نومبر کې سهار 9 بجې باندې هم په انسان خوله راځي نو د بچیانو ته او د خلکو ته سلام دی چې کوم دلته ژوند کوي د چا په کور کې چې فریاد وي د یتیم د ژړا. ښه ملګرو د نوراني ګل ور په کور کې ناست یو خدای کو د کور د حالاتو مو لیده د دې بچیانو حالات د دې مور حالات ډېر د یتیم اواز پروګرامونه هم ریکارډ کړي دي خو دلته کې خدا سې دې ځوین چې په دې کور باندې د کیمرو ګرځوم تاسو یې وګورئ بس دغلته کې به زموږ د یتیم اواز پروګرام پوره شي ولې اول خو د لارې هغه تکلیف تاسو کتی شئ 40 منټه مزل چې موږ هم په دې لاره باندې وکړو ډېره زیاته سخته لاره په یو خوړګۍ کې به را روان به یو نه ختمېدونکې لاره بیا چې په دې حالاتو کې باران راشي په دې خوړګۍ کمې اوبه بهیږي نو بیا خو د انسانانو د تګ راتګ لاره بنده شي دومره لار ده که چېرې ما وتاله خو یو سړی راشن کپړې پیزار هسې هم راکوي که نه چې دا په دې ځای کې بس کښېنه خوراک څښاک راځه او د ښکته نه یې پرې وړه فی سبیل الله او بس کښېنه خوره څکه حساب کتاب یې مه منه نو خدای کو که مونږ خو یې صرف دا ښکته ځګي نه په اوږه باندې هم دې ځګي ته راوړو ډېرې زیاتې سختې ډېر زیات غمونه ډېر زیات دردونه نن به په پروګرام کې خبرې زما زیاتې او د دې کور د خلکو به لګي ولې چې یو درد مې دلته بل ولیدو دا کومه خور چې ناسته ده نو د دې د وینا هم حالات داسې دي چې ډیسیبل ده یعنې د خبرو اترو د دغه یې داسې نیمګړتیا یې ده هغه هم نشي کولی بچیان ډېر زیات سادهګان یوه ګنټه خو موږ دې ته انتظار وکړو په دې چم ګاونډ کې 3-4 کورونه شپږ کورونه مو کتل دا خو یو دره ده یو کور هغه ځای کې دی بل هغه ځای کې دی 3-4 خو هم کورونه وکتل بولقه نه پیدا کېده د خورۍ دپاره مجبورا هم په دې څادر کې کېنوله خوا او شا څه کورونه غم خادولو تلي که چېرته کور کې بولقه نیمه ده نو ماشومان تلي څوک سکولونو ته بولقې وړي دي نو دا یوه بولقه چې کومه دی کاکی ښکاري دا خو چېرته په ګاونډ کې وغوښته خو دویمه بولقه زنګ د دې خور دپاره بله پیدا مونږ نه کړه یوې ګنټې انتظار نه بعد مجبورا مونږ ریکارډینګ ته کېناستو د دې کور حالات انتهایی سخت ژوند ډېر زیات د سختو سره ډېر غمونه ډېر زیات دردونه او که تاسو کتی شئ 4 چاپېره غرونه دي نوراني ګل ور پخپله هم وایي چې ډیسیبل و داسې د مزدورۍ نه و دې غره ته ختلی و واښی راوړه سډکې مکې راوړه غورځېدلی و په حق رسېدلی و دلته کې خلک په تم و د هغه هېڅ ښه درد درک نه لګېده دا بچیان پسې ګرځېده په دې غرونو کې پسې دا خلک ګرځېده د دې کور دا منظر د تاول لکوټې خیمه تاسو دا وګورئ د دوی د کور چې کم حالات دي د دوی دا کومه پنکچې لګېدلې ده د دوی چې دا کم د ملاستې ځګونه دي د کوم چې د خوراک څښاک حساب کتاب دی نو درد ډېر زیات زور کړی دی او د وینا خو پکې په دې کور کې ځکه څه نشته چې مور هم داسې ده د وینا نه ده 4 خوریانې دقه یو بچی
محب الرحمن دقه یو بچنګې دی په دې کور کې دا څلور خوریانې دي او د خدای لویه دنیا ده غرونه دي چار چاپېره او د غرونو په منځ کې دا یو کور دی زه خو اریان دې ته یم چې دا خلک کوي ساده بچیان دلته کې خوري د دوی د ژوند سخت دي دوی به د دې غرونو سره د دې ګټو سره او د دې ونو بوټو سره خبرې کوي نو دلته کې خو نور داسې څه نشته ماته څه په نظر نه راځي خو ګورو کوشش کوو چې زموږ دا خور خپلې څه خبرې اترې ستاسو سره وکړي او دا بچیان درته وکړي نور حالات خو به یې تاسو کتلی وي د دې کور کم بچی چې دا پایزار په خپو دی نو دا ډېر ډېر سوی د دې بچی دا پایزار به تاسو لیدلی وي نو د دې کور دا غونډ حالات داسې دي ولې څنګه چې مې تاسو ته وې 40 منټه سفر نو هماغه ځای کې ښکته سکول دی دا بچی هغې سکول ته ځي هغه ځای نه که چېرته کې 10 روپو دال راوړي نو دا به هم د هغې ځای نه راوړي نو په دې ګټو کې چې 8 پیرې یا 4 پیرې یا 5 پیرې 40 منټه مزل د تګ راتګ وکړي نو د چپلو حالات به خامخا داسې کېږي کور کې یو 2 روپۍ پرتې وي خو ځان له به چپل والي نو چې نه وي نو دا ژوند ټول دقسې دی لکه زما په لاس کې دا چپل زه نن کوشش کوم چې په خپلو خبرو کې تاسو ته دا پروګرام راغونډ کړم ولې چې دلته د وینا څه نشته څنګه چې د خوراک څښاک نشته څنګه چې د رزق تنګي ده څنګه چې د کپړې ده څنګه چې د پایزار ده نو داسې د وینا هم ډېر زیات کمی دی ډېر زیات کمی دی خو کوشش به کوم چې تاسو دا پروګرام د نورو پروګرامونو په شان وګورئ درد پکې ډېر زیات دی او مرستې ورسره هم تاسو ډېرې زیاتې وکړئ خورې السلام علیکم وعلیکم السلام خورې دا راته کله چې نوراني ګل ور دې غره ته ختلی او ډکو لکه نه او ډکې راوړه تاسو ته پته نه وه دلته کې ماښام شو د هغه هېڅ څخه خیر خبر رانغی نو بیا درته چا وویل چې هغه ولیدلی دی په غره کې پروت دی او مړ دی کوم سره نغی بیا تاسو څنګه پته لګېده چې هلته غورځېدلی دی مړ دی د ګاونډیانو کوته ګاونډیانو کتو ګاونډیانو بیا څه وی چې مړ دی بیا مو سره څه وکړه هغې غره نه چا راکوز کو ګاونډیانو کټې پسې وړو کټ کې راوړو څونه وخت یې د مرګ وشو خورې د څلورم کال دی 4 کال دی دې بچیانو سره څه کوې د دوی چې ډوډۍ د دوی جامه پیزار پوره کېږي نه څه کوې خورې دې غره کې ناسته یې دلته کې تاسو خورئ سا تاسو څکئ سا ستاسو د جامو ستاسو د پیزارو ستاسو د ژوند سختي دا په څه پوره کېږي دا څه فهمه تېري وو ملګرو دې بچیان نه تپوس کوو څنګه چې مې تاسو ته وایي زموږ دا خور د خبرو نه ده نو ګورو که دا بچیان زموږ سره څه ووایي دوی نه به اورو بچې سکول ته ځې سکول ته نه ځم سکول ته ولې نه ځې بچو زه چې سکول ته ځم نه دلته کې زما مور زه خشاک راوړي زما د اړوکې ورور یوازې دی زه دلته کور ناسته یم بچې خشاک کې خو د پلار هم ژوند بایلو د هغې غره د سر نه یو خشاک راوړو اوس چې هغه نشته نو مور دې ځي خشاک راوړي خو ځانه معذوره ده د خبرو نه ده د ګرځېدو نه ده عمر یې هم سیوا دی نو اوس دا په دې معذوره وجود باندې په دې نیمګړي وجود غره ته ځي خشاک راوړي اجي ستاسو د دې کور چې بچې کله دا ماشومان جاړي چې غواړي روټۍ غواړي د سکول کپړې پیزار غواړي دا اوس یخني ده دوی دا شلېدلي پیزار په خپو دي نه جورابه شته نه په خپه باندې څه بوټ شته نه دغه ستا خپله هم داسې حالات دي دا ماشومان جاړي نه دوی څه غواړي نه زموږ د واړه دوی چې سکول ته لاړ شي چې راشي دوی به جاړي د پلانکو وړو داسې پیدارونه دي هغه دي تاسو موږ له نه هله نو موږ ته اوس دغه نشته دوی له موږ وسوالو څه خیر زکات پیسې راکړي هغې باندې ولې درته پیدار جامه والو چې کله چې تاسو خبر شو چې پلار غره کې راولېدلی دی مړ دی نو بیا مو سره څه کول څوک پسې غره ته ختلي بس زموږ پلار چې سهار وختي غره ته لاړه موږ ته زه پته نه وه چې ماسپښین پسې هم ور لاړه غره ته وګرځېده پسې نو ما هم زموږ ګاونډیان پسې لاړه او راوړه کور ته به کټ باندې دلته کې چې راوړه موږ بس چغه جلۍ حال اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندې وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې بابا چې جمدی بچې غریبۍ کې مزدورۍ کې به یې د هر څه راوړه چې چیني ګوړه پوره کېده هر څه به یې راله راوړه چې چینې ګوړه پاڼه جامه پیزار هر څه به یې راله کور ته راوړه اوس څه کېږي اوس راله چې څوک چېرته زه که چنګاون پیسې راکړي هغې باندې ولې جامه پیزار ځان نه راوړو
چې هغه نه بچې ته بهر نه سره نشي خیرات زکات پیسه نه نه هېڅ هم څوک نه راکېږي. ژوند مو دغې ته پاتې دی چې څوک به سره وړي نو بیا به خوراک څښاک کوئ. څوک سره وړي هغې باندې خوراک څښاک وکړو چې نه چې بیا دغه شانته ناست چې دا مونږ دې هلک ته ناست چې دې کله غټ شي دی مونږ له مزدوري کوي دی مونږ له پیسې مایسې راوړي ځان نه یې پیسه ودا راوړي. ژوند کې څومره سخت دی بچو؟ ژوند کې مونږ ته چې زموږ پلار چې مړ شوی دی مونږ ته هر څه دغه نشته مونږ ته ټولې سختې دي. جامه پیزار سخته راته هم ده له لوښو لرګي سخته راته هم ده د خوراک څښاک سخته راته هم ده. چې ستا نوم؟ عایشه. عایشه سکول ته ځې؟ څوم کې؟ پنځم کې. مور خو دې وایي دا سکول ته ځې زما نه پیسې غواړي رښتیا؟ چې نه دل درکوي څه ورسره کوې بچو؟ جاړې ورته ښه ملګرو محب الرحمن بچی دی دا د دې کور مشر دی د دې بچیانو دقه یو ورور دی دوی ته یې سترګې دي زموږ کومه مشره بچنګۍ چې د هغې وینا تاسو واورېده وایي دا به رالویږي دا به بیا موږ له مزدوري کوي بیا به زموږ ژوند چېرته په سهولت کېږي هغه وخت چې دا بچی رالویږي پته نه لګي چې دا بچی به چېرته وي دا بله بچی به چېرته وي د دوی ژوند به څنګه وي آیا په دې کور کې به وي او که د پردي کور به وي دردونه ډېر زیات ځکه دي چې نیکه نشته نیا نشته خواوشا کې تره نشته ګاونډی نشته پلار نشته مور چې کومه ده هغه په چم ګاونډ کې د غوښتنو هم نه ده چې چا نه ورته څه وغواړي ولې خبرې اترې نشي کولی یتیم اوس پروګرامونه هم ډېر زیات ریکارډ کړي دي ډېر دردونه ډېر غمونه یې راکړي خدا کور داسې دی چې خدای کو زموږ سره پکې د سوال د کولو هم څه وي تپوس ته چا نه وکړو جواب به څوک راکوي کم درد درته بیان کم او کم درد درته بیان کم د دې کور داسې حالات دي ما خو تاسو ته ووایي چې دا یوه بولقم هم په نیمې ګنټې محنت نه بعد پیدا کړه یو ګنټه لکانو ګرځېده خو بله بولقی را پیدا نه کړه هېڅ نشته څنګه چې په دې کور کې څه نشته نو نن زموږ سره د الفاظو هم ډېر زیات کمی دی ولې چې د دې کور د حالات داسې دي چې زموږ نه یې خپله خطا کړې ده چم ګاونډی خو چېرته کې وي که نه په لنډوسو خو چا نه څه وغواړي څه سړه توده خو والي چا نه هغه هم نشته هغه بدقسمته بچیان چې پلار یې معذور و مور یې د خبرو نه ده غره نه به یې ګېډې راکوز کو دې کور ته دا لاره چې کومه تاسو وکړه ما تاسو ته 40 منټ دا موږ پیاده وواله خو د دغې لارې نه بیا نور هم هغه په خره باندې یعنې 40 منټ دا او ګنټه یوه نیمه به یې نور مزل کو دیوانه بابا ته په 2 نیمې 3 ګنټې مزل نه بعد 2 نیمې ګنټې به یې په خره باندې ډکې وړو د غره نه چې به یې کم راوړه کم ځای کې چې د ژوند بازي به یې لیلې وه او اخرنۍ سهار یې د ژوند کم هغه ځای کې تېر کړی هغه سخته یې لا بېله وه ویل ته چې به یې وړه چېرته 100-200 باندې به یې خرڅ کړه واپسای کې به یې ځان سره 10 روپو چیني 10 چې پاو نیم ګوړه او دغه خوا دې خوا به یې راغېستې و دړه یې وړه چې زه بچیان به بیا نهر ناست وي د هغوی خو به څه وشي هغه غریب خو د هغې غره ښکار شو هغې غر نه راولېدو د کمر نه ښکته دلته بچیان په تمه و چې بابا به اوس ګېډې راوړي کله چې بچیان ماسپښین شوی بابا رانغی او دوی لاړل بره غره ته ډېرې چغې ووالې ډېرې سورې یې ووالې چې بابا بابا وایي چې دا ټول غر هم پسې وکتو خو پیدا یې نه کړو دا بچیان د هغې ځګې نه نیمګړې نیمه خوا راغلل خپل چم ګاونډ کې خوا او شا چې کم دا یو کور ورسره دی دغه یې خبر کړو سکول پسې ښکته استاز پسې لاړل هغه یې خبر کړو د کلي خلک راجمع شول بره غره کې چې کله وګرځېدل نوراني ګل ورپسې نو یو غر کې یو کمر لاندې هغه وکتو چې پروت و نوراني ګل خو و خو ساګانې نه وې ژوند نه و روغ رمټ بچیان چې کم سهار پرېښودي وو هغه یتیمانان وو نو مرګوړی نوراني ګل ور و خو ساګانې نه وې بچیان یتیمانان نیمګړي نیمه خوا پروګرام په اوله کې مې ته ویلي چې نه خو زموږ سره نن پوښته نشته نه په دې کور کې څوک د وینا شته خو د دې کور دقه یو څو خبرې اترې وې چې مې ستاسو سره وکړې خو جړا راله په دې بچیانو په دې راځي چې نور خلک داسې وي چېرته د کورونو په منځ کې ژوند کوي چېرته سړه توده خو به څوک چاله ورکړي که نه
ته ما دا 40 منټه مزل کړی دی. یو کور ما ته هغه ځای کې په نظر راځي پخکته، یو راته هغه غره په سر کې د دې نه بره. دا 2 کورونه ما په نظر ولیدل، خو خدای کو که په دې کور په دې چت باندې ولاړم، په دې کوټه باندې که ما به کور په نظر لیدلی وي، داسې نږدې چم ګاونډ هم نشته. دې خبرې ډېر زیات سوچ کې وړی یم چې دلته کې څه نه وي، دا بچیان به څه کوي، غوښتنې دپاره هم څوک نشته. د بونیر ډېر زیات غیرتمند پښتانه دي، ډېر میلمه دوست دي چې دې کور ته کله رالو. یو سپینګیری بابا او د دې بچیانو نیکه چې ده زموږ د دې خوری پلار نو د چملې نه م راغوښتې و بېګی دلته شپه وه، موږ وی درځو به دلته څوک شته نه، چم ګاونډ نشته. کله چې مخکې انکوایري ملګری راغلی و نو هغه وی چې مخکې نه پکار دی چې ستاسو سره څوک دي، دلته هېڅ څوک نشته. نیکه یې راغلی و دلته څنګه انتظار یې کوو، نو یې خفګان به نه کوو، هر څه خبرې اترې به وروسته یې خو اول به څه چای شربت څکو، دا دومره لاره م وهلې ده وې چای به څکو. ډېر مینت یې وکړو. د یتیم اواز زموږ یو داسې کرایټیریا کېښودې ده چې په لاره کوڅه کې د یار دوست سره که څه وي هغه به کوو، خو په هغه کور کې به چای روټۍ نه کوو. ولې چې په یو کور کې خپل دردونه غمونه دومره زیات دي، نو موږ په هغوی خپل ځان نه بوج کوو د علاوه د هغې اوبو نه. خو بابا ډېر زیات زورور شو، نو هغه هم ولیده چې دا بچی یو ځل په منډه را روانه وه، ترماس یې په لوبټه کې پټ نیولی و. دې کور کې ترماس یا چجوش نه و. بیا داسې هم زموږ د سترګو د نظر لاندې تیر شول چې په چایو پسې یا په چینو پسې دا بچی چېرته تلي وه. 3 څلورم چکر یې په بولقه پسې هم ولګو. ګینټه یوه نیمه زموږ دلته ولې ضایع شوه چې د دې ځګې نه هغه درې ته په یو څیز پسې تلل او راتلل. ژوند ډېر ګران دی ملګرو. د بونیر ډېر غیرتمند پښتانه دي چې کله هم موږ پروګرام کړی ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورته رالیږلي دي. خو په بونیر چې دا کم خلک ژوند کوي په دې لاره باندې زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم په سوونو کانونه مې پرېښودل چې قیمتي ګاډي او خوش قسمته په دې دي چې بس غرونه راکني او سره ترې جوړېږي. خو ګیله مې د دې وطن د دې خلکو نه ډېره ده، د بونیر بس سیمه چې کم خلک ژوند کوي د مسافرو نه. دا یوازې معراج بای ګناهګار نه دی، دا یوازې شوکت رحمان ګناهګار نه دی، دا یوازې داود بای ګناهګار نه دی چې د ملیشیا نه به ټلیفون کوي، د خور ته به هم کوي، د دې پلار ته به هم کوي، ما ته به هم کوي، ادارې ته به هم کوي چې کله به ځای کور ته ورسېدی که ونه رسېدی، د روټۍ به زموږ میلمانه یې، د چي به زموږ میلمانه یې، د خپل بچي درد دی هم په سر دی او د داسې بچي غم هم کوي. نو هغه مسافر سات سمندر پار چې بیا ویم چې د مسافرو ژوند دی الله تعالی ډېر زیات د خوشحالو سره کي. نو د خپل بچي سره هغه په نیمه شپه په تور چربان نه ګوري، خو د لکه د لیونو د اخلاص ټیم سره رابطې کوي، وایي زما د کلي دی بچي له څه خوشحالۍ ورکه، سرنګینۍ وله ورکوي. هغه خوشحالۍ هم بیا په خپله رالیږي، بیا په کلي ګرځي، دیرو په دیرو ګرځي، وایي دا زما په کلي کې یو سخته ده، یو بچی دی درد دی پې تکلیف دی پې د خوشحالۍ لیږل دي. نو چې هغه مسافر دومره سختې کوي او دلته کې مونږ دا غرونه راکنو په لکونو په کروڑاو روپۍ الله تعالی زما او ستا پیسې کې راویستې دي، داسې بچي له په دې ګاونډ کې دا کم غر چې راکني او پیسې ترې راشوکېږي. نو داسې خلک ولې داسې سوچ نه کوي کم چې زما او ستا مسافر کوي. ملګرو که په دې کور باندې راته تبصره وکړم نو ماښام به چې زما خبرې به ختمې نه شي، ولې چې زړه مې نن غواړي چې څه درته ووایي. ملګرو وایي چې مې د پلار ساګانې ودرېږي خیرات راکوي، وایي چې مې د پلار ساګانې ودرېږي خیرات راکوي، ماله دې ژوند راکي خیرات دې راله نه راکوي. خورئ زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په نوم، په هغه کې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر ډېرې مرستې رالیږي، ډېرې خوشحالۍ رالیږي. هغې مسافرو د طرفه د هغې غیرتمندو وروڼو د طرفه ستا سره خو د وینا دپاره هېڅ نشته، خو د هغې خلکو د طرفه درله داسې پیسې در کومه په دې به د دې بچیانو د چي روټۍ چې څه تکلیف دی تاسو ته، پیزار به ولوالی، ګرم بوټان ورله واله، بنینونه وله واله، جورابې وله واله خورئ. بیا به راځم ډېرې زیاتې خوشحالۍ به درله وړم. هغې خلکو ته به دعاګانې کړې چا چې دا پیسې رالیږلي، څه دعا به ورته کړې؟ خوشحال دي تاسو به دعا کوئ بچو؟ ډېرې خوشحالي. د خور سره خو دعا هم نشته، ولې خبرې نشي کولی، د دې د زړه نه به دعا راخېږي، ځکه چې په یو کور کې 1 روپۍ نه وي څه ورته میلاو شي. نو الله تعالی خو هر څه ویني. نن دې کور ته د دعا دپاره هم اپیل نه کوم، دا هر څه په خپل رب باندې پرېږدم. د دې بدلې دي زما د وطن غیرتمندو پښتنو له، زما د سیمې ښایسته ګلالیانو مسافرو له، که د دنیا په هر ګوټ کې دي دا نننۍ دعا
دا نننۍ جزا او دا نننۍ بدله هر څه په هغې رب پرېږدم ځکه چې د دې خور سره د وینا هېڅ نشته. دا خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ. ملګرو د کیمرمین عمریات سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.